د بابر اعظم او د شاهین افریدي سنټرل کانټریکټ ته یو غټه خطره جوړېدی شي جی. بابر اعظم اور شاهین افریدي دا وخت د پاکستان کرکټ ټیم اهم کھلاڑیان په دې وجه دي چې لکه بابر اعظم خو دی اهم، ځکه بابر اعظم پرفارمنس چې کوم دی که په ټي 20 کې خراب دی نو په ون ډے اور ټیسټ کې د بابر اعظم پرفارمنس ښه دی، او شاهین افریدي خو په 3 وړو فارمیټو کې خراب روان دی جی. خو بیا هم د پاکستان د ټیم اهم کھلاڑیان دي او سنټرل کانټریکټ له خطر په دې وجه باندې دا چې ریسنټلی پاکستان کرکټ بورډ یو نوې رولز جوړ کړ، یو ډومېسټک کرکټ امپلیمنٹ کو په کھلاڑیانو باندې چې کم کھلاڑي ډومېسټک کرکټ نه کوي نو هغه به سنټرل کانټریکټ نه ملاویږي. پاکستان کرکټ بورډ د طرفه ټولو کھلاڑیانو ته خصفا الفاظو کې دا انسټرکشن ورکړل شو چې تاسو به ډومېسټک کرکټ کوئ. ډومېسټک کرکټ د سنټرل کانټریکټ د پاره یو اهم جز دی جی. نو بل طرف لا بابر اعظم او شاهین افریدي ډومېسټک کرکټ تر اوسه پورې لا شروع کړم نه دی او نه ډومېسټک کرکټ کې هغوی انټرسټډ دي. ډومېسټک کرکټ مطلب دا پاکستان کې دننه چې کومې دا دننه کومې ټورنامنټ کېږي ډېر له ډومېسټک کرکټ ویل کېږي چې پکې انټرنیشنل کھلاڑیان نه وي. یو خو پی ایس ایل دی چې هغه انټرنیشنل دی، یو په پاکستان کې چې کوم نیشنل ټي 20 کپ کېږي د پاکستان د کھلاڑیانو ټیم جوړ شي، د کے پی کے ټیم دی او دا پنجاب دی او دا اسلام آباد دی، نو هغه هم ډومېسټک کرکټ دی. دینه علاوه نور هم قائد اعظم ټرافي کېږي په پاکستان کې، یو داسې بله ټرافي ده نو دې له ډومېسټک کرکټ ویل کېږي. نو دغه کھلاڑیانو ته ویلي چې تاسو به فرست کلاس میچز ډومېسټک کرکټ چې کوم دی به تاسو ضرور کوئ. د پاکستان ټیم کې تاسو راتګ غواړئ، تاسو سنټرل کانټریکټ غواړئ، نو تاسو به ډومېسټک کرکټ کوئ او ډومېسټک کرکټ کھلاڑیانو دپاره ضرور دی. تاسو د انډیا کرکټ بورډ وګورئ نو د انډیا کرکټ بورډ چې د ټیم سلیکشن کوي هغه د ډومېسټک کرکټ په پرفارمنس کوي. یو کھلاڑي په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کوي نو هغه د انډیا ټیم ته راولي، خو زموږ د پاکستان ټیم ته هغه کھلاڑي راځي کوم چې په پی ایس ایل کې ښه پرفارمنس وکړي. اوس په ډومېسټک کې کامران غلام نه دی، په ډومېسټک کې تیر شوي 2-3 کالو داسې هغه هر ډومېسټک ټورنامنټ کې ټاپ سکورر راځي. تر اوسه پورې هغه د پاکستان ټیم ته زموږ سلیکټرانو را نه وستو. ولې را نه وستو؟ هغه حقدار دی خو هغه له حق نه میلاویږي. وجه دا چې زموږ د پاکستان ټیم کې پرچې دي، شفارسیان دي او د هغه غریب شفارس نشته دی، نو دغه وجه هم ده. او بل ډومېسټک کرکټ ته په پاکستان کې عزت نه میلاویږي. که چېرې دې له عزت میلاوېدی د ډومېسټک کرکټ باندې د پاکستان په ټیم کې سلیکشن کېدی نو هر کھلاڑي به ډومېسټک کرکټ له زور کولو، هر کھلاڑي به پی ایس ایل ته زور نه کولو، هر کھلاڑي به ډومېسټک له زور کولو. دلته هر کھلاڑي پی ایس ایل له زور کوي او پی ایس ایل لپاره هغه محنت هم کوي او پی ایس ایل کې هغه پرفارمنس کول هم غواړي چې زه به په پی ایس ایل په پرفارمنس باندې د پاکستان ټیم ته لاړ شم. نو یقینا دا یو ډېر غلطه کرایټیریا ده. ډومېسټک کرکټ هر کھلاڑي باندې امپلیمنٹ کول پکار دی او دا د پاکستان کرکټ بورډ یو ښه رولز دی چې کھلاڑیانو ته ویل چې تاسو به ډومېسټک کرکټ کوئ. نو فی الحال بابر اعظم او شاهین افریدي ډومېسټک کرکټ نه چالو کړي نو دوی سنټرل کانټریکټ په هولډ باندې تللی شي. هولډ باندې مطلب دا چې سټاپ یې کېول که کرکټ کې صحیح د سنټرل کانټریکټ پرې کنټینیو کو او که ډومېسټک کرکټ نه کوي نو دا په هولډ وي. نو ښه خبره ده سنټرل کانټریکټډ کھلاڑیان که سنټرل کانټریکټډ کھلاڑیان نم دي نو هغوی دپاره ډومېسټک کرکټ ډېر زیات ضروري دی.